ټیک ټاک کې چې کوم ویډیو مو کا د تعویض باره کې هغه تعویض دا دی. نو دې تعویض فایدې به انتها زیاتې دي. که د ښځې خاوند منځ کې نه اتفاقي راغلي وي تر دې پورې طلاق د خبرو تللی وي او کورونه جدا شوي یو بل نه جدا وي په کلونو باندې میاشتو باندې مور کړی ښځه مور کړی وي خاوند بار وي خپل کور کې وي او جنګ جګړې وي په هر خبره باندې نفرت تر دې پورې طلاق پورې خبره لاړه شي یا داسې وي چې کوم کس یو کور کې جایز رشته کول غواړي نکاح کول غواړي او د هغې کور کې مور پلار ناسلا وي وروڼه خویندې ناسلا وي او جنۍ والا خپلو کې رضا وي نو که دغه کور کې څوک رشته کول غواړي دغه خلک ناراضه وي هغې کې دا استعمال کوي انشاءالله پیدا به لازمي ملاویږي پیدا چې موږ نو شما تکالو کې انشاءالله ترتیب به زه برابرو نور دا زما کلام نه د الله کلام دی هر څه الله تعالی کې زموږ عقیده زموږ ایمان زموږ دا دی چې هر څه الله کوي د الله نه بغیر هیڅوک څه نشي کولی که تعویضونه هر څه کول دا زه هر څه کې دا خبره کوم که تعویضونه هر څه کول بیا به خلکو کتنه نه کول خلکو مړي نه کول خلکو په خلکو ډزې نه کولې خلکو هم تعویضونه کول بهرحال که خلک ناجایز تعویضونه کوي او کوډې منترې به خلکو کوي نو ګناه ازار په خپل غاړه باندې الحمدلله زمونږ احناف او زمونږ دیوبند دا دغه فتوا هم په دې باندې چې هغې وي داسې الفاظ چې قرآن پاک الفاظ وي داسې الفاظ د حدیثو نه ثابت وي داسې الفاظ د هغې معنی صحیح وي هغه تعویض کول جایز دی هغه تعویض کې څه خبره نشته داسې تعویض چې هغې کې شرکي الفاظ وي یا داسې تعویض چې هغې معنی معلومه نه وي نو که دغه تعویض کې به سړی ګناهګاري کوي که شرکي الفاظ پکې سړی په کفر ته رسي دغه څیزونه ځان ساتل پکار بعضې خلک هندوان لځي بعضې خلک نور خلکو لځي نو که هغې ته غلط چیزونه رکی د قرآن پاک د باندې غلط استعمال ډیران کې خخ باتروم کې خخ یا قبرستان کې خخ یا چرګ دغه کې خخ دغه چیزونه ناجایز دغه چیزونه موږ ځان ساتو د قرآن مجید چې کوم آیات هم هغه جایز نه کې استعمالوي صحیح صفات کې کېدای او موږ علما کرام یو د لپاره تجویز کړی مطلب دې ته سپینه کپڑا واچو اور پلاستیک واچو خلوص سره بوتل لندېږي نه بیا ته کپڑا واچو ګداني سرمن کې بند کا داسې چې لپاره کور وشي چې ورته واچو چې سړی باتروم ته ځي ته ځي نو بیا څه ګناه پې نشته سړی پې نه ګناهګارېږي بهرحال دا تعویض چې کوم دی دا بهترین تعویض دی او به انتها فرسٹ عمل به رزلټ روزي اول 24 غنټو نه والا 72 غنټو کې به خامخا رزلټ روزي دې تعویض کې ما لګي هر څه لیکل لګي لاندې مې لیکل خپل مقصد تاسو څه کوي هغه د لګول کی مطلب چې ما جادو جنات یو دا په کلونو باندې جادو جنات نه زی وسره دا تعویض واچو ګارانټي سره خبر کوم 11 دن کې بدلنا جنات بالکل ختم شي 11 دن کې بالکل جنات ختم شي که جادو مسله وي د باندې که څوک هر څو متعویذونه کوي هر څو مقوړې منتر کوي په دا اثر نه کوي ان شاء الله نو دا جادو باره کې استعمال جنات باره کې کچا ماندا سی وي چې زړه وانه بند وي یا د نور سم مسله وي د هټن بیمار وي نو دې کې د خپل مقصد ولیکي دې کې او ور بیا دې هغه تعویض په خپل غاړه کې واچي او دا د استعمالي او سره د سوره اخلاص قل هو الله احد سوره ټول تعویض سوره اخلاص ته سوره اخلاص قل هو الله سوره د روزانه یو ځل ویل 101 بار حدیث مبارک راځي څوک چې یو درې ځل اول سوره اخلاص د پوره قرآن ثواب ملایوي نو یو خو د قرآن پاک ثواب راځي چې کله هم موږ داسې وظایف کو د دنیا لپاره خونیت پکې الله رضا کو چې الله دا کلام سایه سره دا لپاره کو ته ناراضي شي مطلب سوره اخلاص سره وي کاروبار په نیت باندې کاروبار په تعالی ته خامخا ورکړي خو په دې نیت باندې وکړي چې خدای پاک په درې پیرو باندې ته یو قرآن ثواب ورکړي ماته په دغه باندې ثواب راکړه نو الله ثواب الله تعالی هم درکړي او ثواب ګټمیټ دا کار هم کیږي لکه علما وایي کنه یو سړی کمره جوړي او کمره کې روشندان دی پرې دی او روشندان لذي پرې دی یا اگزاز د دې پرې دی خو دې دا سوچو چې ماته په دې اگزاز کې دی روشندان کې ماته اذان आवाज راځي او زه په دې باندې سره موږ پاسم نو کله ته په دغه نیت باندې او دا زه پرې خو ته په دې ثواب ملاويږي او کاسي پرې خو واسي خاصه ته پرې دی او که نیت په کې خو انما الاعمال بالنیات نیت فائدہ ورته ملاويږي نو تعویض فائدہ دغه تعویض تاسو څوک اصل غواړي څوک را به تکول غواړي ان شاء الله واتس اپ باندې نمبر دی یوټیوب چینل کې شته تاسو دې زما نمبر واخلئ او واتس اپ کې ان شاء الله تاسو تعویض ضرور ملاويږي څنګه سم بیا به ریکارډ یا څه خبره وي تاسو ټول ترتیب زو برابر کوم ان شاء الله نو دا تعویض دی او دې فائدہ به ان شاء الله تاسو غوښتل پاغه چې ان شاء الله خایم واتس اپ کې الله تعالی موږ تاسو نازل شي الله تعالی موږ تاسو په رضا نصیب کړي خدا اجازه په هغه چاته وي څوک چې 200 بار درود شریف وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک منتخب پیش کی سما طرف نه او جایز دي کې به استعمالوي کچا ناجایز دي کې استعمال کو ګناه په خپل غاړه ځو بکري موبل لا الټا اثر هم کې کسر په ناجایز دي کې استعمال کو نقصان ورته رسي نقصان نه کړان تر رسول غاړه کې شکه وي قرآن په خځه کې استعمالي کې په غلط ځکه نه استعمالي مطلب قرآن سره راوخلي سینې پورې جوړ کی خولي کې دا قرآن خځه سره تلاوت راولي تلاوت په قرآن کې دا بهتر د ثواب ملایي او که سړي قرآن واغ چې په انداز چې اړي ځان به ګناه د قرآن به نبی هم کیږي یو کس قرآن اواز سره لړ کی دا څه د قرآن به حرمتي ده د قرآن به حرمتي ده کول پکار قرآن عزت کول پکار قرآن خپل سینې درجه کول پکار دي قرآن ورت کول پکار دي
نو ان شاء الله فائدہ به ضرور ملوي. الله تعالی دې موږ تاسو نه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.